سلامونه ملګرو. شیر افضل مروت خلاف هم پی ټی آی یو شوکاز نوټس جاری کړی دی. په څه خبره باندې به شیر افضل مروت اوس شوکاز نوټس چې کوم دی هغه پی ټی آی ته شوکای وجب ولا شوکای په کوم خبرو باندې پاغه باندې هم یو تفصیلا خبره ده. شیر افضل مروت د پی ټی آی حواله سره په پی ټی آی کې د شیر افضل مروت سروایو چې کوم دی رو ګرانیږي. د نه علاوه چودري پرویز الهی حواله سره هم یو غټ بریکینګ نیوز دی چې دغه حواله سره های کورټ عدالت یو حکم جاری کړو چې هغه حکم نه دی منل شوی او دا حکم منل ډیر زیات انتهایی ضروری وجي. پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو. دینه علاوه ډی جی آی ایس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړو دا غي حواله سره پی ټی آی کور کمیټي یو خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. هغه کې یو اهم مین خبره کړې ده چې در سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم. دینه علاوه رانا سن الله هم یو بیان دی. الیمین ګنداپور یو بل بیان هم جاری کړی دی. ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله په شیر افضل مروت باندې خبره کو چې شیر افضل مروت په کوم خبرو باندې شوکاز نوټس د پی ټی آی د طرفه جاری شوی دی. شوکاز نوټس ول په دې خبره باندې جاری شوی دی چې شیر افضل مروت د ډیسپلین خلاف ورزي کړې ده. د پی ټی آی چې کوم ډیسپلین د دغه خلاف ورزي شیر افضل مروت کړې ده او د عمران خان احکامات چې کوم دي هغه شیر افضل مروت نه دي منلي. پرسنلی عمران خان او د شیر افضل مروت ملاقات شو چې هغه کې عمران خان دلس احکامات ورکړو چې هغه احکامات باندې وای شیر افضل مروت چې کوم دي عمل درآمد نه دی کړي. نو په دې دوه خبرو باندې هغه اوس شوکاز نوټس جاری شوی دی. بل چودري پرویز الهی حواله سره عدالت آرډر کړو چې چودري پرویز الهی د 15 ورځې لپاره هاوس اریسټ کړی شي. مطلب ضعیف سړی دی، تقریبا 80 سال عمر دی او مسله ول راغلی د غټه مسله ول راغلی ده. پختې چې کوم دی کې ولا فریکچر راغلی، پختې چې کوم ریبز دی هغه کې ولا فریکچر راغلی دي چې دا غي په وجه باندې عدالت حکم وکړي چې 15 ورځې لکور کې اریسټ کړي یا د هسپتال لولېږي. او بیا هم د عدالت هغه حکم نه دی منل شوی. دې کې غټه خبره ده چې د عدالت حکم ولې نه منل کیږي. نو بیا چودري پرویز الهی خزه دوباره عدالت ته ورغله د ولته دوباره درخواست دایر کړی د شروره استا حکم منل کیږي نه د ما خاوند دغه رنګ غل ریبز مسله ده، د پښتو مسله ده، 80 سال عمر ده تقریبا او ضعیف سړی دی په مطلب نه هسپتال ته دغه ټریټمنټ نه کور کې اریسټ کړل شو چې زه په خپل کې حکم زه په خپل خیال ساتم. نغي دوباره درخواست دایر کړی دی. دې حواله سره به نیکسټ اپډیټ کوم راځي به سره ان شاء الله بیا شریک کوم. بل ډی جی آی ایس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړو پاغه د پی ټی آی کور کمیټي یو غټ پریس ریلیز جاری کړی دی. پاغه کې پی ټی آی کور کمیټي دا ویلي دي چې ډی جی آی ایس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړو آی کې د عوامو د منډیټ توهین کړی شوی دی. آی کې د عوامو د منډیټ توهین ډی جی آی ایس پی آر کړی دی. ځکه وای عوام چې کوم دی پی ټی آی ته اوټ ور کړی دی نو موږ د عوامو نماینده یو او چې بیا زموږ توهین کیږي نو دا داسې سوچ د عوامو د منډیټ توهین کیږي. پریس ریلیز کې غټه خبره د پی ټی آی د طرفه په دغه پریس کانفرنس باندې دا شوی دی. بل رانا سن الله بیان جاری کړی دی چې د پی ټی آی په سرګرمیانو باندې با یو ځل بیا پابندي لګي. کله به لګي اوس پی ټی آی چې کوم اکټیویټیز شروع کړي دي یا جلسه کوي، ریلی کوي یا خپل سیاسي اکټیویټیز کوي نو په هغه باندې پابندي لګي. په سوجه باندې به لګي، کله به لګي. اوس رانا سن الله خو انکشافات کړي دي نو پته به لګي چې راتلونکي ټایم کې سب ډیټس راځي په هغه باندې بیا بعد کې ډسکشن کوو. بل الیمین ګنداپور یو بل غړ بیان جاری کړی چې د کې پی کې په وفاق باندې 1510 ارب روپۍ دي او دا پیسې د کې پی کې ته ملو شي. ورنه بیا موږ نه ګیله نه کوي کوم هر قسم د قانون خلاف ورزي کوي یا موسم وکړ بیا موږ نه ګیله نه کوي. او وفاق کوي په کې پی کې باندې دا الزام لګی چې په کې پی کې بجلی ډیره زیاته پټیږي نو موږ خپل فند راکړي 1510 ارب چې کوم موږ دغه فند راکړي چې موږ په کې پی کې نوې میټر یو لګو یا د دې حواله سره نوې ډیولپمنٹ کو د بجلی چورو خلاف موږ سټریک اکشن واخلو سره ټیکنالوژي پترو باندې یا بل څه داسې چې موږ له فند ملو شي موږ په دې باندې دغه وکړو کنه موږ په دې عمل درآمد وکړو. نو تاسو موږ له فند نه راکوي او چې فند موږ نه ملاوي نو بیا به ضرور موږ سره عمل کوو بیا به تاسو ګیله نه کوي. نو زر تر زر د موږ له د خپل فند ملو شي چې تاسو د الزامات چې کوم دي د بجلی چورو حواله سره چې دا مونږ ختم کو چې موږ له فند ملو شي موږ له لاسو ته سراشي نو موږ به الله اکشن اخلو. نو غټه بیان جاری کړی چې موږ خپل فند راکړي د کې پی کې چې په وفاق باندې کومه پیسې را دي موږ له ملو شي ورنه کنه ملاويږي بیا به تاسو ګیله نه کوي. دا اپډیټس ډیر زیات مننه والسلام.